بسم الله الرحمن الرحیم. تختی نمبر 4 حرکات سلورم سبق وستاسو شروع شو او دا د ټول نه لازمی سبق دی. اول به پدې کې یو خبره یاد کړئ. په سبق نمبر 1 کې ما تاسو ته ویلیو چې تش اولاکاړه نیغ ولاړی، لکه تاسو دا ګوته اوچته کوي نیغ ولاړی د قشان یا ډانګې. په دې قاعده کې چې تاسو یې نه چې داسې نیغ شی ولاړی دې ته الف وایي. الف چې خالی بالکل نه بره څه شي ځي نه لاندې څه شي ځي، بس تش نیغ ولاړی هغه الفي. خو که بره پې څه شیز راشي لاندې ته څه شیز راشي دا بیا الف نه دا بیا همزه. صحیح شو؟ دا فرق یاد کړئ. الف چې تش نیغ ولاړی الف، خو که بره ښکته څه شیز پیي دا زه په دغه زبان کې ویم. څه ورته وایي؟ په خپل باندې چې زبان کې ویم د اسانتیا دپاره. که نو نور پکې که څوک ځان ښیي که نو مولا نو به وایي چې حرکات یو جزم وي، نو هغه حرکات او جزم چې یو سړی قاعدې ته ناست وي نو هغه د حرکات او د جزم څه کار څه یا حرکات او جزم څه پیژني. حرکات خو طالبان نه پیژني. نو آسان زبان کې درته ویم که تش ډانګې ولاړي نو الف به ورته وایي، خو که چرته بره لاندې ته څه شي ځي بیا الف نه ده، دا همزه ښه. اوس به ته یاد شوی. اوس راځو سبق زمونږ دی د زبر زیر پیش. چونکې شروع نورانی ده، که چرته اظهار القرآن وی نو هغه قاری اظهار احمد صاحب په هغې کوشش کړلی او کوشش یې ځکه کړلی چې هغه زبر بیل راوستی دی، د زبر سبق زیر سبق یې بیل راوستی او د پیش یې بیل راوستی، بیا یې د دو زبر سبق بیل راوستی دی، پکې د دو زیر سبق یې بیل راوستی او د دو پیش سبق یې جدا دی. د هر شیز سبق هغه جدا راوستی دی. خو بهرحال زه به کوشش کوم چې تاسو دلته پوه کړم. زموږ د اظهار درس هم پیشته. وس ګورئ تاسو دی اولنی ټکي ته ستاسو مخې ته سپاره پرته د اظهار القرآن. نو چې نه پیږئ نو د چې کم کس پیږي هغه ته ووایه دا یې سر لیکلي برابر ته وایي چې تختی نمبر 4 یعنې څلورم سبق دی د حرکاتو. نو په دې طریقه باندې به ځان پوه کړي نو قرآن به دې ټیک شي. اکثر په دې باندې خلک نه پیږي نو قرآن یې غلطي. زما په ناظره کې پې بیا هم تفصیل شته، کم ناظرې کلاسونه چې دي ګورئ ورته. د الف چې تاسو ته ښکاري په دې د پاسه را کرخه بوله په آسان زبان کې، یا به دا کرخه په ټکي په حرف باندې ټکي خو تاسو پیژنئ اولنی نمبر سبق کې ویل دي الف با تا سا جیم دغه ټکي په دې ټکي باندې د پاسه چې را کومه کرخه ده دې ته موږ به وایو زبر. زبر ولی په ټکي د پاسه چې کله یي نو هغه زبري او په دې کې دا خوله کولاویږي چې څنګه ګورئ همزه زبر ا همزه زبر ا په همزه باندې زبر شو نو ا د پاسه پې راغله نو زبر دی. په دې کې به خوله کولاوی بر طرف ته به ځي همزه زبر ا. پوهېدو دپاره اوس مثال باندې ځان پوه کړئ. ما مثال په طور تاسو ته وویلو چې دا د حمزه زیر ای نو ته به एकदम ما ته وویې نا مولوي صاحب غلط. زه ویم ولې غلط؟ ته به وویې چې دا زبر دی. چې زه ستانه تپوس وکړم چې زبر څه ته وایي، ته به وویې چې په ټکي د پاسه راغلی. په ټکي چې د پاسه وي نو آب زبري. دویم نمبر ټکی دی حمزه زیر ای چې لاندې راشي نو زیری. نو اولنی حمزه باندې زبر دی، په دې الف یې زبر کړلی، په دې دویمې لاندې بوللی کرخه نو زیر دی. نو تاسو ته وایي چې یاد ساتئ بعضې خلک یې هغې څنګه وایي حمزه زبر حمزه زبر حمزه زبر شابسي. داسې نو چې د بره نو زبر چې لاندې یي نو زیر. او په دې دریم الف ورته ګورئ چې لاندې یې زیر نو په دې کې به اواز ښکته ځي همزه زیر ای. لکه زمونږ دا پښتانه وایي زیر دي کم یعنې لاندې دي کم.
دا دیو کنزلی. دریم نمبر الف دی نو حمزه پیش او د پیش دی نشان ته وګورئ په دې کې د خولې نه سم لوډ سپیکر جوړیږي دا شونډې راګول کیږي حمزه پیش او پوه شئ په طریقه. نو اولنی الف بان زبر دی نو حمزه دی حمزه زبر ا په دویم حمزه زیر دی حمزه زیر ای په دریم بان پیش دی حمزه پیش او. اوس په ټولو باندې دقه شان یو طریقه ده خو چې تاسو ته بیا په قرآن کې پته لګي چې زبر د پاسي زیر د لاندې پیش د پاسي خو په پیش کې شونډې راټولیږي په زیر کې د لاندې شونډه ښکته ځي او په زبر کې د خوله کولاویږي حمزه زبر ا خوله کولاو شو کنه وی وایي حمزه زبر ا. دویم حمزه حمزه زیر ای لاندې شونډه ښکته لاړه. دریم حمزه حمزه پیش او. ٹھیک شو. بیا چې دا درې وانه څنګه وایي وړو ته قاریان په مدرسو کې ا ای او داسې نه چې ا ای او داسې نه ښه او کندا د افغانو ښځو ژبه به پرېږدئ لږ لږ به زبر به بره بوځي پکې اواز خو لږ په زیر کې به ښکته اواز بوځي خو لږ په پیش کې به اواز سیده بوځي خو لږ څنګه حمزه زبر ا اینه لږ ا حمزه زیر ای لږ پکې ښکته لاړ حمزه پیش او لږ پکې سیده لاړو. په زبر زیر پیش کې اواز لږ لږ ځي او وروستو به نور سبق راشي په هغې کې به ډیر ځي نو په دغې دوانو کې به فرق زه به تلتم در یاد کم. ها زبر ها زیر هی ها پیش هو ها هی هو. تاسو یې داسې یادوئ د دې درېمې ها نه شروع کوئ ها پیش هو ها زیر هی ها زبر ها هو هی ها. پاستر می وایه کنو دیو جنا چې ګوټه تاسو په سبق ونه لګوئ ځکه قاعده د ګوټي سیز نه دی دا د پویدو شیز دی. قاعدې معنی د اصل کې بنیاد نو بنیاد چې مضبوطی نو امارت به مضبوطی بنیاد چې کچای امارت به په خپل رالویږي یو جړق ته به د ټینګي نه. نو زه ته پاستر زکم چې ګوټم ختم شي چې تاسو او پیژنئ چې زبر د بري زیر د لاندې پیش د پاسي په زبر کې आवाज برزي خو لګ په زیر کې आवाज ښکته زي خو لګ په پیش کې आवाज سیده زي خو لګ نه ښه خو لګ مطلب دا ده مونږ پښتانه یو مونږ چې خو جیو چې په قصه کې نه ویلی نو. وس ګورئ بیا عین زبر ع عین زیر عی عین پیش عو عی عو عی عو بنوي عی عو. وسی پاستر نو وایا عین پیش عو عین زیر عی عین زبر ع عو عی ع. ح زبر ح زیر حی ح پیش حو ح حی حو. وسی پاستر وایا ح پیش حو ح زیر حی ح زبر ح حو حی ح. دام خو پاول سبق کی به ان شاء الله چې کو پلی تا چیلی. غین زبر غ غین زیر غی غین پیش غو غ غی غو. وسی پاستر وایا غین پیش غو غین زیر غی غین زبر غ غو غی غا. خا زبر خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو خا پیش خو خا زیر خی خا زبر خا خو خی خا. قاریان په مدرسو کې په دې طریقه وړو کې ته وای نو ګوټه به نه قاعده به هم زر یاده کې په یو کال کې دنه به قرآن یاد کی ځکه چې په قاعده پوه شو په قرآن په خپل انسان پیږي. زه به تاسو ته په قرآن باندې په سکندونو په حساب کې پوه شئ خو چې کله تا ذهن ولګاو ټکو ته مه ګوره چې ټکي ختم کم په مطلب ځان پوه که چې کله قاعدې په مطلب پوه شوي هر څه به ته یاد شي. قاب زبر قا قاب زیر قی قاب پیش قو قی قو. پاستری وایا قاب پیش قو قاب زیر قی قاب زبر قا قو قی قا. کاب زبر کا کاب زیر کی کاب پیش کو کی کو. پاستری اوس په خپل وای اوس په پوي شوی. جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جی جو. اینه لګ لګ आवाज موږ درې ټکی تړو کنو دی جیم ته ګوري چې نورم پوي شي. جیم زبر جا جیم زیر جی جی نو دوه ټکی نه موږ د یو ځای کولو طریقه یاد کړه. اول دوه ټکی یو ځای کو یا یو نه شروع وکړه جیم زبر جا
اوس ورسره دویم وتړه جیم زبر جا جا جیم زیر جی ججی ججی جیم پیش جو ججی جو اینه درې ټکي هغه د ټکي د یادولو طریقه وشوه. پاستر به څنګه جوړه جیم پیش جو جیم زیر جی جوجی جوجی جیم زبر جا جوجی جا. هر څنګه چې تاسو جوړوئ لازم نه ده چې قاعدې په شانتي جوړ کړئ. شین زبر شا شین زیر شي ششي شین پیش شو ششي شو. اول تی دا منځنی شین وس راوالی شین زیر شي شین پیش شو شي شو شي شو. وس دا اولنی شین شین زبر شا شي شو شا په طریقه پوه شوي. شین زیر شي شین پیش شو شي شو شین زبر شا شي شو شا. یا زبر یا زیر یا پیش شو یو و دو جوړوي زواد زبر زواد زیر زی زوزوی زواد پیش زو زوزوی زو. لام زبر لام زیر لی للی لام پیش لو للی لو. نون زبر نون زیر نی ننی نون پیش نو ننی نو. را زبر را زیر ری رری را پیش رو رری رو. طوا زبر طوا زیر توی طوا پیش تو طوا توی تو. دال زبر دال زیر دی ددی دال پیش دو ددی دو. تا زبر تا زیر تی تتی تا پیش تو تتی تو. سواد زبر سواد زیر سی سوسوی سواد پیش سو سوسوی سو. سین زبر سین زیر سی سسی سین پیش سو سسی سو. زا زبر زا زیر زی ززی زا پیش زو ززی زو. زوا زبر زوا زیر زی زوزوی زوا پیش زو زوزوی زو. زال زبر زال زیر زی ززی زال پیش زو ززی زو. سا زبر سا زیر سی سسی سا پیش سو سسی سو. فا زبر فا زیر فی ففی فا پیش فو ففی فو. وو زبر وو زیر وی ووی وو پیش وو ووی وو. با زبر با زیر بی ببی با پیش بو ببی بو. او کله ټکي په د پاسه وکي اولنی سبق تلاړ شي چې پوه شي ذهنم رایخ شي بیا به نون شي چې لاندې ورته یو ټکی نو با زبر با زیر بی ببی با پیش بو ببی بو. میم زبر ما میم زیر می ممی میم پیش مو ممی مو. تاسو ولید په دې سبق کې څلورم نمبر سبق کې چې میم په دې باندې درې میمې راوستي دا درې باګانې دي درې واونه دي درې فاګانې دي. دا یې ذکر راوستو دا قاعده چې هر قاری صاحب لیکله کمال یې کړل کمال په دې کړل چې تاسو ته وښیي ازینه چې تاسو په تک لګیا یو هر شی یو شان وای نه. ګورئ د اخرني میمونو ته درې وانو ته په میم زبر دی نو په یو میم کې اواز برزي ځکه زبر دی لږ به پکې زی اواز خو برا. دویم باندې زیر دی نو لږ به پکې اواز زی ښکته او په دریم میم پیش دی نو لږ به پکې اواز زی سیده. تاسو ته څه ښایي په دې کې چې په توکو قاعده مه وایئ بلکې په مطلب یې ځان پوه کوئ. ټکی یو دی میم دی خو زبر پکې اواز بره بوزي زیر پکې اواز ښکته بوزي او پیش پکې اواز سیده بوزي. وس درته پنځم نمبر سبق خی. تختی نمبر 5 نو لیکلی دی تنوین. تاسو به تنوین څنګه پیژنئ؟ تنوین خو اصل کې چې په اخیره کې پکې د نون आवाज راشي نو د نون आवाज به حاله راځي چې کله دو زبري. نو تاسو ته ما ویلي چې کله په ټکي د پاسه دا کرښه یو زبري په دې مخکې څلورم سبق کې یو زبري که دوه پې وکړي نو بیا به داسې وي چې میم اقه میم دی خو د پاسه په یو زبر نه دوه دي. راځه میم دو زبر من اقه ټکی دی ټکی یو دی خو دو زبرونه پې دي. نو میم دو زبر من فرق دقه دی. میم دو زیر مین اقه شان باواز برزی ښکته زی سیده زی لږ لږ خو دی دوه نو د دوو به د ویلو طریقه دای میم دو زبر من میم دو زیر مین میم دو پیش مون. دا شو سبق. وس ګورئ جوړولو طریقه میم دو زبر من میم دو زیر مین من مین میم دو پیش مون من مین مون
بادو زبر بن، بادو زیر بین، بن بین، بادو پیش بون، بن بین بون. وسه پاستر وای بادو پیش بون، بادو زیر بین، بون بین، بادو زبر بن، بون بین بن. میم دو پیش مون، میم دو زیر مین، مون مین، میم دو زبر من، مون مین من. من منگا وایو من وړه راوړه، من چینی راوړه. کور کې چاته وایي چې من دا شیز راوړه، ورته به میم دو زبر من راوړه. واو دو زبر ون، واو دو زیر وین، ون وین. ما چې مخکې سبقونه څنګه درته ویل په دغه ترتیب باندې اوس په خپله جوړوئ. ون وین، واو دو پیش ون، ون وین ون. فا دو زبر فن، فا دو زیر فین، فن فین، فا دو پیش پون، فن فین پون. پاستر یې جوړ کړئ. سا دو زبر سن، سا دو زیر سین، سن سین، سا دو پیش سون، سن سین سون. زال دو زبر زن، زال دو زیر زین، زن زین، زال دو پیش زون، زن زین زون. زوا دو زبر زوان، زوا دو زیر زوین، زوان زوین، زوا دو پیش زون، زوان زوین زون. زا دو زبر زن، زا دو زیر زین، زن زین، زا دو پیش زون، زن زین زون. سین دو زبر سن، سین دو زیر سین، سن سین، سین دو پیش سون، سن سین سون. سواد دو زبر سوان، سواد دو زیر سوین، سوان سوین، سواد دو پیش سون، سوان سوین سون. تا دو زبر تن. ومنی دو چې د پاسه بي دوه ټکي ما ته د اول نه ویلي اب تای تابی تابی. نو تا دو زبر تن، تا دو زیر تین، تن تین، تا دو پیش تون، تن تین تون. زموږ زه به د خپله مدرسه کې یو هلک دی هغه نوم دی تین. تا دو زیر تین چې دا ټکی کله ویلی شي هغه داسې بړق وګوري. دال دو زبر دن، دال دو زیر دین، دن دین، دال دو پیش دون، دن دین دون. طوا دو زبر طون، طوا دو زیر توین، توان توین، طوا دو پیش تون، توان توین تون. را دو زبر رن، را دو زیر رین، رن رین، را دو پیش رون، رن رین رون. نون دو زبر نن، نون دو زیر نین، نن نین، نون دو پیش نون، نن نین نون. لام دو زبر لن، لام دو زیر لین، لن لین، لام دو پیش لون، لن لین لون. زوا دو زبر زون، زوا دو زیر زوین، زوان زوین، زوا دو پیش زون، زوان زوین زون. یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، ین ین، یا دو پیش یون، ین ین یون. شین دو زبر شن، شین دو زیر شین، شن شین، شین دو پیش شون، شن شین شون. جیم دو زبر جن، جیم دو زیر جین، جن جین، جیم دو پیش جون، جن جین جون. کاب دو زبر کن، کاب دو زیر کین، کن کین، کاب دو پیش کن، کن کین کن. قاب دو زبر قن، قاب دو زیر قین، قن قین، قاب دو پیش قن، قن قین قن. خا دو زبر خن، خا دو زیر خین، خن خین، خا دو پیش خون، خن خین خون. غین دو زبر غن، غین دو زیر غین، غن غین، غین دو پیش غن، غن غین غن. حا دو زبر حن، حا دو زیر حین، حن حین، حا دو پیش حون، حن حین حون. عین دو زبر عن، عین دو زیر عین، عن عین، عین دو پیش عون، عن عین عون. ها دو زبر هن، ها دو زیر هین، ها دو پیش هون، هن هین هون. همزه دو زبر ان، همزه دو زیر این، ان این، همزه دو پیش اون، ان این اون. وس مهرباني وکئ. پاستری شروع کړئ ټول وایي زه به درته صرف یو ټکی ووایم چې تاسو پې عادت شئ او بالکل چې ویده کېږئ په سترګو کې د دې نشان چې یخېږئ په سترګو کې د دې نشان په خپله به پې پوه شئ. حمزه دو پیش پاستر شروع شوم ښه د آخري ټکي نه زه ترې صرف دا یو ویم تاسو به ټول میم ته ورسوئ. حمزه دو پیش اون اون اون. حمزه دو زیر این اون این. حمزه دو زبر ان اون این ان. پاستری وای چې ستاسو ګوټه ختم شي او د ټکی مطلب باندې پوه شئ. لازمی سبق شپږم ته راځو. شپږم نمبر سبق باندې به تاسو په خپله پیږئ خو که تاسو په دې څلورم او دریم نمبر باندې پوه شوي یئ. ټیک شو. سر کې چې ماسته وي نو انسان پې پیږي
اولنې تاسو وګورئ زه مثال خو پیژنئ که نو د پوهېدو دپاره زه الف زبر ا ته به ماته एकदम په خوله لاس کېږدي مولا غلی کښېنه ولې دا الف نه دی زه یم چې تا په اولني سبق کې په اولنی ټیم کې الف نه وایو ما درته وایو هلته دې ماته ولې نه ویل چې الف ورته مه وایه ته به وایې هلته الف و زه یم دا هم د هغې په شان نیغ ولاکاړی دی نیغ ولاړ دی ته به وایې نه د پاسه پې سشیز راغل دی او چې سشیز پې راشي هغه الف نه پاتې کېږي هغه بیا حمزه ټیک شو نو ګورئ ورته الف نه دی دا حمزه دی نو څنګه به وایو د جوړولو طریقه زده کوي دا بعضې قاریانو یا ناپوهه خلک یې داسې جوړوي حمزه زبر ابا زبر با دال دو زر دن ابدن دا څه شی شو دا خو ته درې ټکي دي صحیح ده دلته به یې جوړ کړي خو په قرآن کې چې تاله په سیکفیکهم الله غوټ ټکی راشي بیا به دې هلته خوله چینګه نیولي په ټکي باندې به نه پوهېږي نو ټکی چې جوړی نو اول به یو جوړ کړي یعنی اول به حمزه جوړه کړي بیا به ورسه دویم وتړي دا دوه چې دې یو ځای کړو دا به ووې بیا به ورسه دریم وتړي نو په طریقه به ټکی جوړی نو که لس ټکي راغلي نو ته به په لس ځلو کې جوړی نو اب ستا په خوله عادت شي او ته به پې پوه شي څنګه ګورئ ورته حمزه زبر ا می جوړ که که نو حمزه زبر ا با زبر با اوس دا دوانه یو ځای که حمزه زبر ا با زبر با ابا اوس ورسه دریم وتړه دال دو زبر دن ابدن په څنګه طریقه مې جوړ کو اول مې یو بیا مې ورسه دویم ملګری کو بیا مې ورسه دریم ملګری کو په یو ځل نو اول به یو جوړ کېده سي حمزه زبر ا با زبر با اوس دا دوانه وتړه ابا دال دو زبر دن ابدن دویم ټکي ته ټول به د قشان جوړوي حمزه زبر ح زبر ح حمزه زبر ح زبر ح دال دو پیش دون احدون اوس ګورئ که نو د دقه دوانو مخکینو څلورم سبق پنځم سبق د هغې هغه ټکي راوړل دي حمزه زبر ح زبر ح دال دو پیش دون احدون حمزه زبر خا زبر خا زال زبر زا اخذا حمزه زبر زال زیر زی ازی نون زبر نا ازینا حمزه زبر میم زبر ما اما را زبر را امرا حمزه زبر نون زبر نا انا با زبر با لاندې یو ټکی دی نو با ده او د پاسه پې زبر دی با زبر با خوازیر خی بخی لام زبر لا بخی لام نو ټکی چال خو تاسو ته یاد دی که نو مثال دی ټکی کې ګورئ با ده بیا را ده بیا را ده بیا تا ده با اولنی ټکی دی ځکه لاندې چې یو ټکی نو ما درته ویلي چې سترګې پټوئ او وایئ چې با ده دا بله پسې را ده دا بلم را ده یو شان دي را او اخیره کې تا ده دا ولې تا ده دا خو ها نه ده ته به نه په ها باندې ټکي نه وي او چې د پاسه ورته ټکي نو که هر څنګه شیز یې هغه یي تا که هر څنګه شیز لیکلی خو چې د پاسه پې دوه ټکي یا به تای دا د اسانېدو دپاره زه ویم نو اوس جوړوئ با زبر با را زبر را برا را زبر را برا را څنګه طریقه شو ګورئ با زبر با را زبر را برا را زبر را برا را تا دو زیر تین برا تین جیم زبر جا عین زبر ع جع لام زبر لا جعلا جیم زبر جا میم زبر ما جمع عین زبر ع جمع پاستر یې جوړ کړئ چې ګوټم ختم شي عین زبر ع میم زبر ما عما جیم زبر جا
عمجه کما قاعده لیکله کنه نو زه به یو ټکی به یو زه به داسې خپې لاس ماتوم ځکه قاعده خو پیدو دپاره د څه ترجمې دپاره نه ده نو کله به پاستروم کله به په مخ کوم مینځ ټکی به اول کوم د اخیری ټکی به دویم کوم د اولنی ټکی به دریم کوم داسې ناانصافي به ورسه کوم صحیح شوه ګورئ ح زبر ح سین زبر سا حسا دال زبر دا حسدا وسی پاستر وایه دال زبر دا سین زبر سا دسا 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 ح زبر ح دسح ح زبر ح شین زبر شا حشا را زبر را حشرا خا زبر خا شین زیر شی خشی په دې بر ټکي کې په شین زبر دی ځکه د پاسه پی دی او په دې لاندې ټکي کې په شین زیر دی ځکه لاندې دی خا زبر خا خا شین زیر شي خشي یا زبر یا خشیه خا زبر خا لام زبر لا خلا قاب زبر قا خلق وسی پاستر وایا قاب زبر قا لام زبر لا قلا خا زبر خا قلخ خا پیش خو لام زیر لی خلی قاب زبر قا خلق پاستری وایا قاب زبر قا لام زیر لی قلی خا پیش خو قلی خو زال زبر زا کاب زبر کا زکا را زبر را زکرا پاستری وایا را زبر را کاب زبر کا رکا زال زبر زا رکذا را زبر را فا زبر فا رفع عین زبر ع رفع عین زبر ع فا زبر فا عفا را زبر را عفرا را زبر را قاب زبر قا رقا با زبر با رقبا تا دو زیر تین رقبتین دا اوس پاستر نه ویلې کیږي ها یو صورت پکې کیږي چې د باندې شروع کی او ګډ واړی کی خدا تا دو زیر تین یعنی چې دی دو زبر دو زیر دو پیش دا همیشه په اخیر کې راځي همیشه سین پیش سو را پیش رو سورو را دو پیش رون سورورون سین زبر سا فا زبر فا صفا را زبر را صفرا تا دو زیر تین صفرتین صاد پیش سو حا پیش حو صحو فا دو زبر فن صحفن و زبر و سین زبر سا وسا طا دو زبر طن وسا طن طا زبر طا با زبر با طابا قاب دو زیر قن طبقین طا زبر طا با زبر با طابا قاب دو زبر قن طبقن طا پیش تو و دو زبر ون طون عین زبر ع با زبر با عبا عبا سین زبر سا عبسا عین زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدلا عین زبر ع لام زبر لا علا قاب دو زیر قین علقین عین زبر ع میم زبر ما عما دال دو زیر دین عمدین عین زیر عی نون زبرنا عینا بعدو زبر بن عنبن غین زبر غا با زبر با غبا را زبر را غبرا تا دو پیش تون غبرتون فا زبر فا عین زبر ع فع لام زبر لا فعلا پاستری کی وس لام زبر لا د پاستر طرف نه یعنی الٹا لام زبر لا عین زبر ع لع فا زبر فا لعفا قاب زبر قا تا زبر تا قطا را زبر را قطرا تا دو پیش تن قطرتن قاب پیش قو تازیر تی قوتی لام زبر لا قوتیلا قاب زبر قا دال زبر دا قدا را زبر را قدرا قاب پیش قو رازیر ری قوری حمزه زبر ا قوری ام یام لیکل او حمزم دی خو حمزه را پاسه دی او کم سړی چې مالدار نو هغه خلک بره کینی او هغه ته جی سیب کوي نو موږ حمزه ته دا زبر ورکو ښه قاب پیش قو رازیر ری قوری حمزه زبر ا قوری ا پاستری وایا حمزه زبر ا رازیر ری اری اری قاب پیش قو اریقو او کیات ورکاسی د پویدو د پارزکه قاعده د نو دسی بیوی قاب پیش قو رازیر ری قوری یا زبر یا قوریه وابیانی ګډ وډ نه کیاسم په هم په سین خطیار ټیم کې قاف زبر قا سین زبر سا
قصا میم دو پیش مون قسمون کاف زبر کا با زبر با کبا دال دو زیر دین کبدین کاف پیش کو تا پیش تو کتو 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 بعدو پیش بون کتبون کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسا با کاف زبر کا فا زبر فا کفا را زبر را کفرا کاف پیش کو فا پیش پو کوفو واو دو زبر ون کوفو ون لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبدن لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لومزا تا دو زیر تین لومزتین لام زبر لا ها زبر ها لها بعدو زیر بین لهبین میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دین مسدین نون زبرنا د پاس ورته یو ټکی نونی کنو نون زبرنا نا او د دې بل په دې خې باندې په دې رکوع ته چې تل کنو د رکوع کې سم ده لکه زمونږ د نبی نوم دی احمد نو پالیب کې نیغ منګ په مونږ کې ولاړ کنو رکوع په کې وکړو دا ح ده او په سجده کې راټول شو دا میم دی او په تحیات کې چې کینو دال دی د احمد نوم نقشه په مونږ کې جوړه ده قربان نو ګوره ورته نون زبرنا دا ولنې نون دی ځکه د پاس ورته ټکی دی اوس که د لاندې ورته راټکی وی نو بیا به نون وی نه بیا به با وی نو ګورئ نون زبرنا نه خا زیر خی نخی نخی را زبر را نخیرا تا دو زبر تن نخیرتن و زبر و جیم زبر جا وجا 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 دال زبر دا وجا دا و زبر و سین زبر سا وسا قاب زبر قا وسقا و زبر و قاب زبر قا وقا با زبر با وقبا و زبر و لام زبر لا ولا 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 د نر بچی پبجی والا دی و زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا ولا دا و زبر و ها زبر ها وها 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 زمونږ دلته یو کلی د سقاونه ورته وي زما خپل ابایي کلی دی هغې کې اکثر خلک چې دی نو د خا په ځای ها وایي او د ح په ځای ها وایي نو دا ټکي چې کله راشي نو ماله خندا راولي هغې ته چې کله جوړېږي ته جګړه کوه هغه وایي وهه وهه دا وهه وهه دې ما تا رایاد کو زبر و ها زبر ها وه با زبر با وه با ها پیش هو میم زبر ما هما زا زبر زا همزا تا دو زیر تین همزتین ها پیش هو دال دو زبر دن هودن دا تاسو په قرآن کې الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه نو ها پیش هو دال دو زبر دن التلیکل هودن دا ټول ټکي د